د دې محفل صدر صاحب او ټول ډېر درانه مشران ناست دي، نومونه یې په دې نه علم چې په نوم باندې به ټایم هم ولګي او داسې کېږي. په جمع باندې دلته او مخامخ ناست عزتمند مشرانو، همزولو کشرانو، السلام علیکم. زما لپاره د حاجي نواب لا کور یا دغه څه نوی نه دی او خدای شته چې دا داسې زموږ داسې رشته او داسې تړون دی چې موږ دا سوچ نه دی کړی چې حاجي نواب لا چېرته بلې پارټۍ ته تللی هم دی یا دغه دی او سړي هغه یقین هم نه راځي. او د خوشحالۍ خبره دا موږ هغه ورځ په ټلیفون باندې یو بل سره خبرې وکړې، نو موږ ورته حاجي نواب لا یو غلطي دي کړې خو جرمانه به ادا کړي او بیا دا نیټه وټاکلې شوه. نو بس د حاجي نواب لا دا دغه چې دا ملګري به راغونډ شو کې به نو خپلو کې او دا ډېره یو ښه موقع موږ ته پرووایډ کړو. او خاص کر د هارون رور د ساده خبرو دا خبرې لږ خوند وکړې. موږ چې همدغه شانتې ګپ ولګو اوسه به سیاسي تقریرونه کوو. نو الله دې ستاسو قدر وکړي. یعنې حاجي نواب لا یو ځل بیا هم شکریه ادا کوو د هارون رور. او دلته نن موږ ته دا موقع میلاو شوه. اشفاق باچا، محمود زیب خان، ظفر سید ورور ټولو خبرې وکړې. پارټي ته دا همیشه زموږ یو کور دی او دا څنګه یو عزت دی. دا درې رنګه جنډه چې د دې درې رنګې جنډې دپاره زموږ یو جګړه یي. او مخکې لا کمزوري په دینځای او په بلامبټ وه. اکثر به په 77 کې حاجي نواب بیا چې الیکشن به نو په ملکنډ کې به موږ د NP سره مقابله وکړه او په دې تحصیلونو به موږ جماعت اسلامي سره مقابله وه. نو دا الیکشن به د قومي اسمبلی وګټلی شو. اوس خو شکر دی دینځای او بلامبټ یا دا علاقې چې کوم دي دا د پیپلز پارټۍ یو سټرانګ هولډ دی، یو ګډ دی او د چا سره چې نن په هغه وخت کې به مقابله وه نو هغه نن خلک پوه شوي دي، هغه قوتونه ډېر کمزوري شوي دي. یا کېدای شي هغو کې هغه مشران نه پاتې یا هغه قوتونه کمزوري شوي خو د خلکو سترګې پیپلز پارټۍ طرف ته دي. نو دا ټیک خبره ده چې زموږ اتفاقي زموږ زړه یو بل ته صفایي، موږ د خپل ذات د خول نه راوځو او موږ دا ونه وایو چې زه یاره دا پارټۍ دې سړي ته ټکټ ورکړو اوس موږ پارټۍ ته ګورو ټول ورته یو ځای کېږو چاته ټکټ میلاو نه شو دا کوم سړی چې دی د خپې راکاږو. اکثر موږ داسې کوو، د بل سره جګړې ته نه دی خو خپل ملګري خپې راکاږل ډېر اسان موږ ته ښکاري. نو الیکشن را روان دی او د هر ملګري خواهش دی او پارټۍ به درخواستونه غوښتي هم دي. د هر ملګري حق دی چې هغه پارټۍ له درخواست ورکړي. خو په کار نه ده چې موږ د درخواست نه مخکې یا د فیصلې نه مخکې یو داسې حد پورې لاړ شو یو بل د بیا پارټي ملګري غواړي هم نو چې بیا نشي یو ځای کېدی. د اصول دننه د دغه دننه سړی یو بل دپاره خبره کولی شي خو دې حد پورې نه دي تلل پکار چې بیا یو ملګري ته پکې ټکټ میلاویږي ټول ته خو به نه میلاویږي. نو چې ټول وایي چې راځه اوس دله ملا ماتو کوه، ملا هغه له نه ماتوي، ملا ځان له ماتوي، ملا خپل بچو له ماتوي، خپل پارټۍ له ماتوي. نو په کار نه ده چې موږ د هغه صورتحال نه دوچار شو. او خورشید علي خان خبره وکړه چې یاره د لیډرشپ سره رابطې فقدان شته، دا موږ امن خو کم سیاست چې د بوټو صاحب دوره دی او کم وخت چې د بېنظیر بیبي دوره دی هغه نن نه دی، نن بدل دی. کم خلکو چې په هغه وخت کې سیاست کوه چې نواب لاله دی ټول مشران ناست دی د هغو په عمر کې او نن کشر کول چې کوم دی سوچ بدل دی. داسې میډیا نه وه، دا سوشل میډیا نه وه او په هغې وخت کې کشر که مشر به چېرته غلطه خبره هم د خولې نه به وته، مشر چې به هم خبره کول نو هغه به ښه تللې خبره کوله خو کشر به د مشر په خبره امانه و. نن چې کوم دی کشر د خپل پلار په خبره هم امانانه کېږي. لکه زموږ سره دا زما دوی ناست دي کله نه کله ګوشي بابا ته به غلطه اوس د یو سوچ مطابق دغه کېږي که نو د حالات بدل شوي دي او څه زمونږ په مشرانو که څه کمزوري ده خو زموږ د کشرانو ګورې ډېره کمزوري ده. که چېرته درنده پسه ده نو هلته دانې ګورې هم لمدېږي. بوټو صاحب به راتلو په ودودیه حال کې باید 2 ورځې سهار نه شپې پورې ناست وو مشران به دغه او د هر چا خبره به اورېده او هر سړي به د اخلاق په دایره کې خبره کوله او هغه به جواب ورکوه. یا یو مشر راغلی پرېږدو چې دلته موږ د پارټۍ د دغه خبره وکړو او دی هغه موږ له جواب راکړي. او څه شیزونه داسې دي چې زمونږ هم د پارټۍ د لیډرشپ نه یو دغه لکه عمران خان لرې شو، ډېرو خلکو یې په دې وخت کې حکومت نه دی اخیستل پکار.
زمونږ هم دا و چې د عمران خان ټول ګناهونه مونږ په سر واخیست او نقصان مونږ ته ورسېدو خو چې کله مونږ د لیډرشپ سره کېناستو چې دي دا ولې دا فیصله داسې وشوه نو چې هغه خپل ایکسپلینیشن ورکړو نو د هغه ایکسپلینیشن زمونږ نه زیات دغه ډېر څیزونه مونږ ته به نه ښکاري خو کېدای شي زمونږ نه مشران ته ښکاري زمونږ نه زیات چې کوم په غټ لیول سیاست کوي هغو ته به ښکاري نو هغه له به هغو فیصله کوي کنې خپل کور کې خو خپل کور سړی په خپله نه تباه کوي خو څه حالاتو ته ګوري لکه هغه وخت کې زرداري صاحب مونږ ته وایي چې بچي د ملک حالات کم طرف ته لاړه آیا مونږ کم طرف ته ځو دا زموږ مجبوري نه ده ملک بچ کول زموږ مجبوري نه ده بس مونږ هغه نه کړو لکه خفه کار ده چې مونږ خپل یو ډیبیټ کوو خو دلته که مونږ د چا نه خفه شو نو هم په فیسبوک باندې پسې لیکل شروع کړو فلانې غل دی او په بل پسې نه وایي څنګه پارټۍ ملګري ښه بیا زموږ مشران چې کوم دي ځینې دا کشران هم مخکې نه راپرېږدي چې یاره بس دا زما کشر دی او دا کشر زما نه دغه دی دی به چېرته ځي خو په دې تېر الیکشن کې خو خلک وښوله چې پلار یو طرف ته او مور او لور او زوی او دغه ټول بل طرف ته نو په کار دا ده چې مونږ هم د خپل کشران ځان سره په دې شیزونو کې انوالو کړو چې د ده ورو ورو تجربه کېږي نو نه یو وخت به ځي زموږ نه مشران هم مختلف دي مونږ به هم ځو دا کشران به رامخ کېږي نو په کار دا ده چې مونږ که لیډرشپ بعض وخت کې دغه وي خو یوازې پارټي په یو کس نه چلېږي نه بلاول صاحب چلولی شي او نه محمد علي شاه باچا چلولی شي د پارټۍ هغه کم تنظیم یا کم نظم چې و او کم طریقې کار چې و نو هغه هم مونږ پرېښی دی د ضلع صدر به راپاسي د ضلع جنرال سیکرټري به راپاسي یاره صوبایي صدر نه دی راغلی نن پارټي به جوړوي لکه په په دې کې خو پارټي ته خپل تنظیم جوړوي که نه په تحصیل کې خو به ته خپل تنظیم جوړوي که نه صوبایي صدر خو په صوبه کې ګرځي نو مونږ ورې د یونین کونسل چې کوم مشري غواړو نو هغه تش مشري غواړو خو د هغې نه پس کار نه کوو ښه په ارام به ناستي او د دې لپاره یې غواړو چې پارټۍ دار مشر به راځي په ما به جرګه کوي چې خدای ته وګوره ته ولې نه راپاسې راپاسه نو چې د پارټۍ مشر د ضلع صدر په یونین کونسل په صدر پسې دی او مینت کوي ورته په کار دی چې یونین کونسل صدر هم په خپل ځان کې دا دغه وکړي چې یاره ماله د پارټۍ یو ذمهداري راکړې ده که زه یې پوره کولی شم خو چې وایي کوم دی او دې سره وفا وکړم او که نه شم نه چې ورته وایم چې یاره وروره بل چا دی ورکړه زه به ورپسې نو په مونږ کې هغه دغه نشته جذبه د دغه صبر دغه یا د پارټۍ جذبه په کار ده چې مونږ وساتو نو له به کوم را روان الیکشن دی که مونږ ونه ګټل سیټونه ګوره که اوس به هر چا ته ټکټ میلاو شو خو که ونه ګټلی شو نو مخالف به یې ګټي نو مخالف نه خو بیا هېڅوک نشي ورتلی هېڅوک بیا نشي ورتلی نو ښه دا ده چې خپل ملګری وګټي که نه که ملګری ډېر کمزوري په هغې کې به دا احساس شي چې یاره که نن زه د دې کورسۍ باندې ناست یم خو د دې ورور دپاره زه د لاسه ناست یم د دې ماما د لاسه ناست یم نو مونږ به کار کولی شو نو د منیر لا خو ګوره د منیر لا په شانتې مشران چې جمدي الله دې جمدي لري نو د ما خیال دی چې دا پارټي د ختمېدو شکر الحمدلله نه ده چې داسې جذبه خلک لري چې په داسې بیمارۍ حالتو کې په 4 بجې راځي د دې نه غټه خبره بله نشته داسې تاسو ټول خو د ما به تاسو ته دا سوال وي چې یاره کم از کم ځان سره کشر کول را روان کړئ کشر کول ځان سره بوځئ هغه زنګ نه باغیان دي کیدای شي چې هغه ته د پارټۍ فلسفه نه معلومه د پارټۍ نظریه ورته نه معلومه سوچ نه معلوم د پارټۍ کردار نه معلوم نو په کار چې هر سړی په خپل کور کې د خپل بچي سره خبرې وکړي بیا هم دغه بچی چې نن په بلې پارټۍ کې دی سبا خپل مشر ته روان کړي و یاره دا د ما زوی دی دا نوکر کړه او بل وایي خیر دا ده چې په پولینګ سټیشن د بلې پارټۍ لپاره دغه راغلی شو په وخت کې زوی نه و چې اوس یې زوی دی نو په کار دا چې موږ خپل کورونه اول ټیک کړو نو هله به بیا مخکې ځو الله دې دا جناب لا هارون د ټولو قدر وکړي تاسو دې الله ټول قدر وکړي موږ لا هم عزت راکړو دا زما خپل کور دی او ډېره مهرباني ډېره شکریه تاسو تکلیف کړی دی ډېره مهرباني